بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین زه یم حیات یوسفزی، تاسو ګورئ زموږ ټي وي. نن اورنګي ټاون فرید کالونۍ کې یو راسره ډېر محترم قاري محمد عثمان صاحب ناست دی. په اداره ام القرآن کې یو زبردست پروګرام وشو. قاري صاحب تاسو ته فرید کالونۍ اورنګي ټاون ته هرکلی وایو او دغه مدرسې حوالې سره او دغه ادارې حوالې سره چې د خپلې څه خبرې راسره شریکې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه، شکریه. زه خو اول ځل دې مدرسې ته رالم او دې حضرات مولانا عبدالوهاب صاحب ډېر مخکې نه خواهش و، لیکن زه به خپله بدقسمتي ګڼم چې زه مخکې رانلم. ماشاءالله دلته کې چې کم دو محنت کړی دی او محنت کوي هغه تاسو ولیدلو. 850 بچي چې دی 300 بچي دلته کې سبق وایي، قرآن کریم قاعدې نه واخله حفظ ناظرې پورې، یا دارنګې جنکۍ هم سبق وایي. ډېر یو اعلی معیار قایم کړی دی دو، او دا غټه خبره ده چې یو ماشوم بچی چې دی هغه مختلف لهجو کې قرآن کریم د ویلو حق ادا کوي، د تلاوت حق ادا کوي. نو په دې باندې د زړه د کومې نه د دې حضراتو شکریه ادا کوم، دوی ته مبارکباد ورکوم. او دا قرآني مراکز چې دي دا په ملک بھر کې زموږ د مدرسو یو جال دی الحمدلله. په هغه کې دا اداره چې دا ډېر د دو وخت ډېر کم شوی دی، 15 کالو محنت دی. لیکن زه امید لرم چې انشاءالله تعالی کم د دو دا محنت چې شروع دی به ډېر زر کراچۍ کې دا مدرسه به دا په دې میدان کې د قرآن کریم د محنت دا یو اعلی او معیاري اداره به. قاري صاحب یو مهمه خبره ضروري دغه ګڼو چې زمونږ دغه علاقه چې ده دغه ډېره زیاته پسماندره د دې چې کوم طلبه حضرت هغه لرې صرف د نومونو دپاره ځي چې غټې مدرسې یا نومې، یا بعضې هلکان چې دي هغه والدین چې د سکولونو طرف ته ډېره توجه ورکوي. نو دغسې دغه رهایشي خلکو ته د دې ادارې د طرف نه به تاسو څه میسیج ورکوي؟ ما خو دلته کې د سکول او د وړو د انګلیش تقریرونه هم مونږ واورېدل. نو دا داسې اداره ده چې عام طور باندې کم سکولونو کې سبق ویل کېږي، مونږ د هغو نفي نه کوو، لیکن بهرحال دا بدقسمتي ده چې په سکولونو کې هغه معیار اوس نه دی پاتې. خلک سبقونه نه وایي، وړو ته وخت ضایع کېږي. ډېر داسې کالجونه دي چې بچي پکې داخله واخلي او صرف په هفته کې 2 ورځې ځي، او بیا چې د امتحان وخت راشي نو نقل کاپیانې والا خپله ادارې والا مهیا کوي او هغه چې د په اعلی نمبرو کې وای پاس شو. دلته کې الحمدلله داسې نشته. زه خو به دا د اهل علاقې ته دا وایم چې دا یو داسې معیاري اداره ده چې په دې کې څنګه چې د قرآن کریم د ویلو محنت کېږي، د قرآن کریم علوم چې د څنګه دلته وړو ته ښودل کېږي، طریقې ښودل کېږي، لهجې ورته ښودل کېږي، دغه رنګ محنت دو په عصري میدان کې تعلیم کې کوي. او تاسو کته ولیدل چې ډېرو ماشومانانو بچو چې دی په انګلیش کې تقریرونه کول. نو دا خو به دا د علاقې ته به زما دا درخواست وي د علاقې خلکو ته، بلکې پیغام ولا ورکوم چې بجای دا لوی نمونو والے سکولونو ته او لوی ډېرې غټ فیسونه ورکوي، راځئ دې کې دا به ستاسو د بچو لپاره ډېر لوی معیاري اداره به قایمېږي او ښه محنت پکې کېږي. نو پکار ده چې بچي خلک دلته رالېږي. ډېره مننه. وخت کم دی، مولانا صاحب دی هم روانګي ده، نور سره علما ناست دي. خو په دې کې د مولانا طاهرین صاحب څه خبرې ستاسو سره شریکې کوو. مولانا صاحب تاسو خپلې څه خبرې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سر شکریه ادا کوم، او دویم نمبر قاری محمد عثمان صاحب چې زموږ علاقې ته راغلی دی، قائد کراچي او محسن مدارس، دته موږ هرکلی ویو د پروګرام ته په راتلو باندې. ډېر ښایسته او ښکلی پروګرام وشو. او دا اداره خو چونکې زموږ د ګاونډ اداره ده او موږ ته د دې د معیار پته را زما خپل بچي هم دلته سبق وایي. ماشاءالله په هر اعتبار سره د دې یو معیار دی په دې علاقه کې، او په ډېر کم وخت کې د دا نوم وګټو، او په بین الاقوامي مقابلو کې د دو وړو چې کوم دی 2-3 پوزیشن هم اخیستي دي. د دې نه د هغه محنت هغه ثمره موږ ته میلاویږي، او موږ ته دا پته لګي چې یاره دا اداره په دې علاقه کې محنت کوي. او دا امید ساتو چې انشاءالله دا به د دې علاقې یو نامداره اداره جوړیږي او د دې نه به ډېر خیرونه خورېږي. او زموږ دا دعا ده چې الله دې د دې نه خیرونه خواري کړي.